نمبر 36 او مخرج نمبر 8 د ژبې د ډډې مخرج د غاد. نو دا حاف لسان و اصول اضراس علیا دا عربی کې مخرج شو د ژبې ډډه او اصول جړلو ته وایي. اضراس د بره جامو غاښونه، د بره جامو د غاښونو ویښونه. څه مطلب؟ کله چې د ژبې ټوله ډډه دا د بره جامو د 5 غاښونو نواجز، 3 طواحن، 1 زواحک د دې ویښونو سره ولګي، ورو سره نه، سرونو سره نه. نو د دې نه 3 حروف ادا کېږي، دا یو حرف ادا کېږي غاد. نو غاد کې به احتیاط دا کوئ، د نقشې ته وګورئ، د ژبې ډډه دې ځای نه شروع ده دې ځای پورې. نو دا نواجز اخري غاښ دی یو، بیا 3 طواحن دي د بره جامې، او 1 زواحک دا د جامې غاښونه دي. د ژبې دا ډډه به راځي او دې ویښ سره به جنګېږي. دا اصول ادراس علیا دي، دا اصول جړلو ته وي، دا دغه بره اورې دي دقه. نو دا 3 دلته 3 ځینه شو، دلته 3 ځینه شو. یو د ژبې د غاښونو دا منځ منځ دی، ګورئ ورته دا کیر ښه ښکاري، او یو د اورې دی، او یو د غاښونو ویښونه دي، اصول ادراس علیا. او دا د ژبې دا نری، دا د ژبې ډډه ده، دا دلته هم 3 کرښې کې، یو لږه بره کې د ژبې ملا نه، او یو د لاندې د ژبې د خېټې نه کې، دلته هم 3 شوي. دا به داسې ښودی شي چې لاندې د غاښونو سرونه ښکاري، او بره ورو باندې به هم نږ دی کامل. دا منځ کې د ژبې دا ډډه به خاص دې ځای سره ولګوئ، د ژبې خېټه به د غاښ دې ځای پورې راشي، خیر دی. او د ژبې ملا به بره ورو پورې لاړه شي، خیر دی. او د ژبې سوکه به بالکل د دې ثنایا غاښونو سوکو سره هم نه جنګېږي او ویښ سره به هم نه جنګېږي. که سوکو سره وجنګېږي دې ځای نه زال دی او زغا ده، او که د ژبې سوکه د مخامخ بره غاښونو ویښ کې د نطق سره وجنګېږي دې ځای نه دال دی، نو بیا به ولد دوالین شي، او دې ځای څه چې ولد ضالین به شي. نو دا دواړه لږ غلط دي. اصلي طریقه دغه ده چې د ژبې ډډه به د دې غاښونو د دې 5 د جامو، که دې طرف نه وایه که دې طرف نه وایه، د دغې غاښونو ویښونو سره به وجنګېږي، د ژبې لږه ملا به ورور سره وجنګېږي، د ژبې لږه خېټه به د غاښونو منځه پورې راشي. نو دا به دغه ځای نه غاد ادا کېږي. غاد کې ډکوالی دی، نرمي ده پکې، اواز جاري دی، رخوت دی، او 2 درجې غټوالی دی پکې، او اواز پکې پټقاری دی، جهر دی. دغه خیال وساتئ. ادا راپس وکړئ. توحکون ولظا، یا داسې حمزه سره ووایه، حمزه غاد زبر او، او چې اواز د ضا په شان کامل نشي، از غلط، او د دال په شان نشي، ادو داسې هم نشي. اواز به جاری وي، دال کې شدت اواز بندېږي، دې کې به اواز جاری وي. دال کې د ژبې سوکه لګي، دې کې به د ژبې ډډه لګي. د ژبې سوکه چې چا ونه لګوله نو دې دال نشي ویلی. تاسو حمزه غاد زبر او، او لږ غونته مشابه به د ضا سره وي، ځکه په ضا سره په ټولو صفاتو کې مشترک دی، او دال سره په 3 صفاتو کې مشترک دی، زال سره په 3 کې دی، او ضا سره په ټولو صفاتو کې دی یو ځای دی. نو د ضا مشابهت اواز به وباسو ډېر. نو دا دې مخرج د ضا ته دلته حافیه نوم ویل شي، حافه د ژبې ډډې ته وایي. دا مخرج بیان شو، دی کې اواز کې لږ غونته کې اختلافات ډېر دي. خو که سی طریقې سره مخرج چا استعمال که د ژبې سوکې ونه جنګوله نو دی به د غاد ادا ټیک کولی شي.